دی خوی منگ مشرکان نو منگ شرک نو کڑے خلاص او خپبه پخپل بیانو کی چې منگ شرک کڑے لیکن کہ شعر کې د الله د رضا لپاره دا د قرآن درس د قرآن ترجمه په پښتو او په اردو دواړو کې دا سورت انعام 25 نمبر آیات نوالی تر 32 نمبر آیات پورې بره پکې قرآن الفاظ هم خی او سره د اردو ترجمه لیکل شوی په پښتو کې مولانا مفتی سید شاه صاحب فرمایي بلکې سرګن بشي دی تا هغه عذاب هغه سزا هغه وو چې دی پټ ساتلې پوخا ولو ردو الله وی دنیا ته واپس نه لګم زمونږه د فیسبوک او د یوټیوب د دواړو لینک یعنی نوم یو دی قرآنی معلومات وګوره دنه پکې وګوره شین قرآن دا شین قرآن دی او قرآنی معلومات یعنی @ریټ بولی کې قرآنی معلومات بره پکې مولانا مفتی سید شاه صاحب واتساپ نمبر دی او د مسلې ته پوسټ هم کولی شئ او په خپل مال کې ورسره امداد هم کولی شئ او کته پکې زمونږ د واتساپ نمبر دی که څه غلطي موږ نه شوي په دې ویډیو جوړولو کې یا څه قسم خبره نو ضرور موږ ته ووایئ او موږ ته کومنټ کې مشوره راکړئ واتساپ ما سره خبره وکړئ الله پاک هم خوشحاله کړه د الله د رضا لپاره مخې ته شیر کړئ چې هر مسلمان ته زموږ دا ویډیو د قرآن درس ورسي مخې ته اوس دا اخره پورې ویډیو ګورئ تر اخره پورې اورېدلي نه هسې به په سمجھ کې نه راځي ګورئ گناهونو باخنه نشته معافی نشته دنیا کې چې څومره جرمونه گناهونه کړی دي نو د هغې پیټې به بزان سوري وی الا بلا بلگردن مولا الا بلا برگردن استا گناهونه تکای منافقت تکای بېمانی تکای نو سپوټه پیټه بل سړی اوچتي ویډیو اخیره پورې ګوره ترسو پورې خو ویډیو اخیره پورې کتل نه اسه با سمجھ کې نه راځي او د هر خبره مقصد باندې بیا پوه شئ او لایک کې او شیر کې د الله د رضا لپاره دغه دنیا دا عیاشان یو کوي مزي یو کوي بیا مرګ نه رستو پاسېدل نشته کتا د څه ټینشن یې زمونږ ویډیوګانې وګوره انشاءالله زمونږ د قرآن د درس ویډیو کو تا واورېدله 2-3 ویډیوګانې کو بیا به ته روزانه زمونږ ویډیو ګورې که تا له خوب نه راځي ته زمونږ ویډیو ګوره انشاءالله خوب به راشي ستا مال کې برکت نه ته زمونږ دا ویډیوګانې زمونږ دا درس واوره مال کې به برکت الله واچي که تاسو په کور کې جنګونه پریشانیانې زمونږ دا درس واوره په کور کې ولګوه په لسپیکر سره انشاءالله جنګونه شر شدت به ختم شي شرک به ختم شي بدعت به ختم شي دکاوه به ختم شي د الله د رضا دپاره ژوند تېرول به جوړ شي په خلکو باندې به د رحم او په خلکو سره به د محبت الله پاک پیدا کړي د خلکو به الله پاک تا سره محبت پیدا کړي زمونږ دا درس په غور سره اخره پورې واوره یو ځل خو واوره انشاءالله ته وګوره اذا جاءتهم الساعة چراغ دیتا قیامت بغتتا ناصابا قالوا ندیبوی یا حسرتنا ہائے ارمان ہائے افسوس علا ما فرطنا فیہا پہاگی باندی چی من دنیا کی سکڑی دی علا ما کسبنا فیہا حاگا چی من دنیا کی کڑی دی پاگی افسوس دی ارمان دے علا ما فرطنا فیہا حاگا چی من کم کمے کڑے دے کم نقصان کڑے دے من چی دنیا کی کم گناہون کڑی دی نقصانات کڑی دی پاگی دیر افسوس دی ای ماته وګوره ماته وګوره اوس شعر کا اوس شعر کا بیا به د نیر شي څه اوس شعر کا یا خو خدای پاک او بله دا خبر ده وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو او نه دی ژوند د دنیا مگر لبی دی او تماشی دی مشغلی دی ومل حیات الدنیا نن هر سړی دنیا کې غرق دی نه دی سامان د دنیا دا د دنیا خزی دی بچی دی کور دی بس دغه کې سړی اخته دی الله وی دا د دنیا خزا بچی کور گاڑی بنگلا دا سکه د دنیا لبه ده تماشا ده مشغله ده نور هیڅ حقیقت نشته لعب لبی لکه ماشومان یو شی جوړي بیا رواني کوټه جوړه کی بیا ولله تور کی رواني کی لعب هر هغه کار
چې هغه کې سړی اختی او لږ ساتي ور سره خوشاله لکه ماشومان کوټي جوړي ګړې سره لبي کوي لږ ساتي او بیا ول لته ور کې رواني کی دغه لږ ساتي دا لږ ساعت خون اغستل دی ته وی لعب او لهون ویل کېږي مشغلې ته لکه یو سړی تاش کوي یا چکه کوي یا چې کوم دی د کرکټ میچ ته ناشته یا د فوټبال میچ ته ناشته لږ ساعت مشغولیت ته مشغله ده بیا هر څه ختم شي ګنټه 2 غنټې 3 غنټې لبي دي مشغلې دي بیا ختم شي بس دا د دنیا حقیقت دی بس دې ځای نه اوس در شروع شو تر اخره پورې ګورئ خو لایک که شرک د الله د رضا دپاره ضروري لایک کسي ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله فرمایي دو قسمه خلق دی یو هغه دی چې تا ته به غوږ ایږدي خو پوهېږي به نه او راځي او تا سره جګړې کوي دویم قسم هغه دی چې تا ته غوږ نږدي او نور هم منکی او پخپله هم ډډه کوي ځان یې هلاکت ته وغورځو خو پوهېږي نه دا د نبی علیه السلام زمانه کې هم صادق راتله اوس هم صادق راځي ومنهم من يستمع إليك یو قسم ومنهم من لا يستمع إليك دویم قسم خلقو قسمونه دي بعضی هغه دي چې غوږ دي تا ته وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه او ګرځولي دي ما په غوږونو پزړونو د دې پر دې الله يفقهوه چې نه پوهېږي بعضې د دینه هغه دي چې غوږ دي تا ته ستا بیان اوري قرآن اوري ګرځولي مې دي پزړونو د دې باندې پر دې غلافونه د پوهې د دینه وفي آذانهم وقرا او د دې په غوږونو کې درنوالی دی وإن يروا كل آية او که اووینی هر نخا هر دلیل لا یؤمنو بها نیمنی ایمان نراوڑی پاگے حتی اذا جاؤ کا تردی چراشی استاخواتا یجادلونکا جگڑی کئی تا سارا پیغمبرا یقول الذین کفروا کافران ان هذا ندیدا قرآن الا اساطیر الاولین مگر قصیدی دا پخوانو دا خو یو څو قصې دي پخوانو خلکو خبرې دي ته موږ ته بیانوي وهم ینهون عنه دی نور لا منکی د قرآن نه د پیغمبر نه ینهون نور منکی نور بندي د دین نه د قرآن نه د پیغمبر نه دا خبره وانه وره وینأون عنه او پخپلا بیرتکیږي ډډه کوي ددنا د قرآن نه د دین د الله نه پخپلا اوري او نه بل پریدي وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ دی هلاکت نه ورځي مگر ځان خپل وما يشعرون او دین پويږي ځان برباد ک تباہ کو خو نه شو ولو ترى اذ وقفوا على النار کله چې دوویني حال د دې کله چې ودرېږي په خوا د اور فقالوا ندیب چغکی دی بوي یا لیتنا هی ارمان هی افسوس نوردو چې واپس لاړې دنیا ته کله بچی د جهنم ور ته مخامخ شي نو بیا به افسوس کوي نوردو هاي ارمان افسوس چې واپس لاړې دنیا ته ولا نكذب بیاات ربنا نبا دروجن کو آیتونو د الله قل رب لرا ونكون من المؤمنين شباد منن کنا دا ارمان او افسوس بدی ولی گئی چې هاي ارمان افسوس دنیا ته واپس لاړې بیا با خبر او منو مسله به او منو قرآن به او منو دین به او منو تکذیب به نکو دا خبره بدی ولی کوي
یا خو د محبت او د مینې د وجې چې دا به خوښ شي او یا د یری د وجې یا خوی دین او پیغمبر او قرآن خوښ که نو دا ارمان مکی کاش دنیا ته واپس لاړې قرآن ومنلې یا یې په سترګو د جهنم اور ولید نو ځکه به وي های ارمان چې دنیا ته واپس لاړې ایمان راوړې خو دا دواړه خبرې بنی بل بدا لهم بلکې دا خبره وي بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بلکې سرګن بشي دي ته هغه سزا چې دی پټه ساتلی وازونو کې پخوا بل بدا لهم بلکې سرګن بشي دي ته ما هغه عذاب هغه ور کانو چې ودي یخفونا پټي ساتلیو من قبل پخوا دی خور نګړه عذاب نګړه او چې کله اوس اولید نو بیا ارمان کی هاي ارمان چې دنیا ته واپس راځي یا مخکې تیر شوی دي ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين درشتم آیت کی نبی جواب ددی نبی عذر بانی ددی مگر دا وینا قسم می دی پرب زمن من شرک نو کړي من خو مشرکان نو نو چې کله ور ویني بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بلکې سرګن شو هغه چې دی پټ ساتلو پخوانا دی خوې من مشرکان نو من شرک نو کړي خلاص او خپل پخپل بیانو کې چې من شرک کړو بلکې سرګن بشي دي تا هغه عذاب هغه سزا هغه وو چې دی پټ ساتلې پوخا ولو ردوا الله وی دنیا ته واپس نه لګم ولو ردوا کچر تدی واپس کړي شو دنیا ته لعادو نو بغرزي لما هغه شتا نو چې من کړي شو عنه دا غینا دا کم شینه چې من کړي شو نو بیا باغې ته واپس وګرځي ولو ردو کچرتا واپس کړي شو دنیا ته بالفرض لعادو نبیا وو ګرځي لما حقتا هغه شرک ته هغه گمراهی ته هغه کفر ته هغه د قران نزد کړی ته نهو عنه چې من کړي شو دا غینا وانهم لکاذبون خامخادی دروغجن دي وقالوا ويبدي ان هي الا حياتنا الدنيا دې ته چې کله ویلې شیو چې الکا مرګ نه رستو قبر دې قبر نه رستو بیا پاسې دلی برزخ ته بعث بعد الموت نو دې دا غب غړ وقالوا ويل دي ان هي الا حياتنا الدنيا نددا دنیا مگر ژوند دنیا زمن ان هي ندیدا الا مگر حیاتنا الدنیا ژوند زمن د دنیا وما نحن بمبعوثين او نه یو من بیا پورته کیدون کی پس د مرګ دغه دنیا دا عیاشان یو کوي مزي یو کوي بیا مرګ نرستو پاسیدل نشتا ولو ترى كتغوینی حال ددی اذ وقفوا على ربهم کلبچی ودرول شي پخوا درب ددی قال نوب فرمای الله الیس هذا بالحق آیا ندی دغه قیامت رښتینی حق آیا ندی دغه پاسیدل رستو د مرګنا بالحق رښتیا حق قالوا ندی بوي بلا ولی ندی دا کو رښتیا دی وربنا قسم دی پر رب زمون باندې قال نوب فرمای الله فذوقوا العذاب نو سکای سزا بما كنتم تکفرون په سبب د هغه چې تاسو کفر کوو قد خسر الذين كذبوا تاوانيان شو هغه څوک چې تکذیب کوي بلقاء الله د ملاقات د الله حتا تردي اذا جاءتهم الساعه چراغ دیتا قیامت بغتة ناسابا قالوا ندیبوی یا حسرتنا
هاي ارمان هاي افسوس علا ما فرطنا فيها په هغه باندې چې موږ دنیا کې څه کړی دي علا ما کسبنا فيها هغه چې موږ دنیا کې کړی دي پاغي افسوس دی ارمان دی علا ما فرطنا فيها هغه چې موږ کم کمې کړی دي کم نقصان کړی دي موږ چې دنیا کې کم ګناهونه کړی دي نقصانات کړی دي پاغي ډېر افسوس دی صرف دا بس نه دی وهم يحملون او دی بپورته کوي اوزارهم گناهونه خپل پیټی داغه علا ظهورهم پشاگان خپل باندې گناهونو باخنه نشتا معافی نشتا دنیا کې چې څومره جرمونه گناهونه کړی دي نو داغه پیټی په بزان سوري وی الا بلا بلګردن مولا الا بلا برګردن استا گناهونه تکای منافقت تکای بېمانی تکای نو سپوټه پیټه په بل سره اوچتي وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم دیبا پور تکي خپل د ګناهونو پیټه په خپل شاګانو الا سما يزرون ډیر بد هغه چې دی کوم پور تکړي دي د ګناه پیټه ډیر بد شي دي ومل حیات الدنيا الا لعب ولهو او نه ده ژوند دنیا مگر لبدی او تماشی دی مشغلی دی ومل حیات الدنیا نن هر سړی دنیا کې غرق دی نه دی سامان د دنیا دا د دنیا خزی دی بچی دی کور دی بس دغه کې سړی اخته دی الله وی دا د دنیا خزا بچی کور گاڑی بنگلا دا سکه د دنیا لبدا تماشا دا مشغله دا نور هیڅ حقیقت نشته لعب لبی لکه ماشومان یو شی جوړي بیا رواني کوټه جوړه کی بیا ولته ور کی رواني کی لعب هر هغه کار چې هغه کې سړی اختی او لږ سادي ور سره خوشاله لکه ماشومان کوټي جوړي ګړې سره لبی کی لږ سادي او بیا ولته ور کی رواني کی دغه لږ سادي دا لږ ساعت خون اغستل دی ته وی لعب او لهون ویل کېږي مشغلې ته لکه یو سړی تاش کوي یا چکه کوي یا چې کم دی د کرکټ میچ ته ناسته یا د فوټبال میچ ته ناسته لږ ساعت مشغولیت ته مشغله ده بیا هر څه ختم شي ګنټه 2 غنټې 3 غنټې لبي دي مشغلې دي بیا ختم شي بس دا د دنیا حقیقت ده ومل حیات الدنیا الا لعب ولهو نه ده ژوند د دنیا یا نه دا فائدہ سامان د دنیا مگر دومره چې ماشومان لبي کوي او ستړي شي او بیا د شی روان کی ظلمی دي ناستی مشغولیت کی ناستی مشغله کوي خپل میلې سي کوي وخت پاس کی او بیا میلې ختم شي دغه د دنیا سکه او سامان وللدار الاخره خير للذين يتقون حدیث کی راضی الدنيا كلها ملعونه دنیا ټوله لعنتی ده الا ذکر الله والعالم والمتعلم وما والا دنیا ټوله لعنتی ده بدی لعنت شوه ده په هر سبانه الا ما سوا د قران درسنا د علمنا د تعلیمنا د قران کریم ذکر نه بس چې قران او حدیث کی مشغولتیا ساتي دی باندې لعنت نه ده نور د دینه ما سوا په هر سبانه لعنت وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو ند جن دنیا ندا سکد دنیا مگر لبی دی تماشی دی وللدار الاخرة خیر للذین یتقون او کور رستنه کور د اخرت جنت غره دی بهتر دی هغه چاله را چیزان ساتي د مینی محبت د دنیا نا افلا تعقلون ولید عقل نکار ناخلی چې آخرت پرې دی او دنیا کې مشغول ځان ساتي دا خود به یقل سړی کار دی یو فانی شي منی اخته کړي دی ځان او چې کوم غوړه او بهتر دی آخرت هغه پرې خې دی افلا تعقلون ولید عقل نکار ناخلی ای ماته وګوره ماته وګوره وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک او بلا دا خبر ده لکه شرک د الله درزه د پر زمون د
هر یو ویډیو د قرآن درس، د قرآن ترجمه او د علماو بیانات، د دین خبرې، د الله د رسول د پسند خبرې په لایک کېدو، په شیر کېدو باندې به تاسو ته اجر میلاویږي. دنیا خلک به ګوري او موږ او تاسو ته به ثواب میلاویږي. علما نه تپوس وکړئ. او د غانو او د ویډیو او د غانو او د غړېدو د ویډیوګان نوی ټیم په قرآن باندې اورېدو باندې ولګي. څومره اوچته خبره ده. خپل بچو ته د قرآن ترجمه، د قرآن بیانونه، د دین خبرې او د علماو خبرې لګوئ. او د غړېدو د ډانس دغه ته مه لګوئ. او مه د ډانس او د غړېدو په فضول خبرو له لایک او شیر مه ورکوئ. دې مثال د ګوایۍ دی. دا لکه چې تا ګوایي وکړله چې دا کار صحیح دی. دا راته ووایه د قرآن ترجمه، د قرآن درس، اذان او د قرآن سبق دا ښه دی او که غلط دی. چېرته د قرآن ترجمه یا د علما بیان مخې له راشي نو فوراً لایک کوئ او شیر کوئ د الله د رضا دپاره. وګوره زمونږ د یوټیوب او د فیسبوک د دواړو لینک یعنی نوم یو دی. وګوره مخامخ بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب نمبر دی او چې دی نو خپل مال په علماو باندې خرچه کوي چې په دنیا کې هم پکې برکت راشي، په آخرت به هم په کار راشي. صحیح ده که نه انشاءالله. او کته پکې زمونږ واتساپ نمبر دی. د دې دپاره که چېرې موږ نه په دې کې څه قسم خبرې غلطي شوي نو چې غلطۍ معافي ده نه غواړو. بل دا کومنټ ورکوئ. کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي. کومنټ څوک ورکوي نه. که څه کومنټ څه مشوره نه راځي نو بیا کم څه کم ماشاءالله وایي یا زبردست یا ډاکټر صاحب دا تاسو ډېر زبردست دا کړله یا دا پکې مه کوئ داسې پکې وکړئ یا داسې مه کوئ داسې پکې وکړئ. نو څه خبره خو راته پکې کوئ که نه. څه مشوره نه راکوئ. بس چپ ناست. نو تاسو ته درخواست دی او په مسنجر باندې یو ویډیو ډېرو خلکو ته لیږئ. په واتساپ باندې چاته چې ولېږئ انشاءالله به تاسو ته جنګ نه کوي، شر شدت به نه کوي. ولې د دین ویډیو ده او د الله د رسول ویډیو ده. انشاءالله چې د هغه فکر دین طرف ته شي انشاءالله داسې به کوو که نه. الله پاک په دواړه جانه کامیاب کا. الله پاک ته تاسو له شفا راکړي، ستاسو بیبي بچو مور پلار وروڼه خویندو له شفا راکړي. او الله پاک تاسو غونډ په یو ځای باندې د حج او د عمرې دپاره قبول او منظور کا. او الله پاک په مال او په جان کې برکات واچو. الله پاک اپس کې محبت پیدا کاش. او الله پاک دشمنان د سره راضي کا او دشمنان د نه راضي کا چې دشمني هم ختم شي. امین ثم امین. او په کومنټ کې کم څه کم امین ووایئ. نو څه رالیږئ نه خدایه پاکه څه ووایم زما سمجھ کې نه راځي چې څه وجه ده. یاره خو زما دا یقین دی انشاءالله چې مسلمان وي نو زمونږ ویډیو به ضرور لایک کړي او شیر کړي. بس ده که نه. السلام علیکم.